السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نوخار پیر سباق علاقه کې ډیر افسوسناکه حادثه نن شوې ده چته چې سلويخ رزو ماشوم هغه سره د موره د وفات شوی دی د چت غورځېدو په واقعه کې او بیا دواړه مور او زوی هغه په دې حادثه کې په موقع باندې مړه شوي دي او نور کسان ورسره زخمیان شوي دي د پیر سباق علاقه کې د مولانا انوار الحق صاحب چې د هغې کور ته د علاقې یو حامد نومي کس هغه ښځه د څلوېښتۍ ماشوم دم له راوستی او دغه دوران کې نن چې کوم تیز زول چلیدو طوفان چلیدو د طوفان دوران کې د مولانا صاحب کور سره نږدې د ګاونډي چې کومه چاردیواري وه نو هغه چاردیواري راغورځېدلې ده د هغې په وجه باندې د مولانا صاحب د کور چت هغه راغورځېدلی دی دې دوران کې کمره کې چې دننه کوم زنانه ناستو او د دم دپاره راغلي زنانه چې خپل ماشوم ورسره او خپله خواښې ورسره د حامد صاحب کور والا نو هغه چت لاندې راغلی دي نو دا په موقع باندې جان بحق شوي دي مړه شوي دي دې دوران کې مقامی امدادي کارکنان هغه راغلي دي او هغه اپنی مدد آپ تحت هغه ملبه اوچته کړې ده ملبې لاندې دغه مړي او زخمیان دی راوستي دي او بیا ډبل 1 ډبل 2 ریسکیو چې کوم ټیمونه دي هغه موقع ته راغلي دي نو دی قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس هسپتال ته را رسولی دي ډېره افسوسناکه حادثه ده د نوخار پیر سباق علاقه د هغې کې دا پیښه شوې ده او دا نن د طوفان باد و باران چې کوم ورځې دي صورتحال دی نو دغې وجې نه دغه کورنۍ متاثره شوې ده او مولانا صاحب چې کوم کچا آبادي وه کچه ورته ویلی شو داسې کچم نه وه کچه چتو او د ګاونډي د چاردیوارۍ د وجې نه دا راغورځېدلی دی نو ډېر وخت پورې خو دا خبرونه چلېدل همداسې چت راغورځېدلی دی په هر حال طوفان او طوفاني هواګانو د وجې نه د مقامي چې کوم همسایه و د هغه چې کومه چاردیواري وه په دې کور باندې را پرېوتې ده د هغې نه چت راغورځېدلی دی نو دا دومره غټه حادثه په پیر سباق کې راغلې ده به هر حال الله تعالی د غمزده چې کوم خاندان دی هغې له صبر جمیل ورکړي دا ماشوم دی د والدینو دپاره د شفاعت ذریعه وګرځئ او د مور د هغې د الله تعالی مغفرت نصیب کړي او زخمیانو ته د الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي